بسم الله الرحمن الرحيم. شرح العقائد النسفية درس نمبر 43 اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وعترته وكمل أتباعه وبارك وسلم عليه. تیر درس کی مونږ د دې خبرې وضاحت کړو چې دې ځکه شارح رحمه الله دو تعریفونه نقل کوي، یو عام تعریف یو خاص تعریف. بیا اخر کې یو قید او یو تعویل بکئی، اعتبار به یو قید تور کوي، یعنی اول تعریف کې به یو تعویل کوي، دا غیر وجنه بعد د دواړه تعریفونه یو ګرځي. دا قید چې لګی نو دا قید دی اول تعریف کې ذکر دی، خو دی با قید کې تعویل کوي. په قید کې تعویل کوي دا اول تعریف نه به هم د دویم تعریف په شان ته جوړي. ته دې ځکه دومره ذهن شریف کې ځان سره کېنه وا چې د شارح په نسبت دی دا دویم تعریف مختار دی، او دا ځکه مختار دی چې دا اول تعریف رجعم دی ته کوي، دا غي ته نه ګرځي، هغه دی ترا ګرځي. هغه کې یو قید ذکر دی د یتجلا، چې دا علم هو صفه یتجلا. د یتجلا مطلق ذکر دی، او شی چې ذکر شي مطلق مراد فرد کاملی او متبادرم ذهن ته هغه دا خبره ده چې یتجلا چې منکشف کیږي په انکشاف تام سره. فرد کامل هم دغه دی چې انکشاف تام تنه واخلي، چې کله دغه ځکه یتجلا انکشاف تام سره تعویل وکړو نو دا دویم تعریف هم دا اول تعریف هم دا دویم تعریف وګرځیدو، بیا پکې څه خبره پاتې نشو. او اول تعریف موږ سویل چې دا عام دی. څنګه عام دی؟ ما درته ویل چې ادراکات د حواس تم شامل لې، تصور تم شامل لې، تصدیق تم شامل لې. د تصدیق کې بیا یو قسم یقین دی، سلورم قسم غی تم شامل لې. او کوم چې دا درې غیر یقیني اقسام دي چې ځوان دی، جهل مرکب دی، تقلید دی، غی تم شامل لې. نو عام شو چې ټول ته شامل لې کنه. ولی د توی کراويسته شګراوي باسه دي خو کار دی، وراوي باسه د قبل ماشين پروت دی، مارو وستو هغه ورکوس کا الا. نو سمې درته ویل چې ادراک د حواس او ته ادراک د عقل دواړو ته شامل دي. خو ادراک د عقل کې ما درته ویل چې عقل د شي ادراکو کې نو ادراک د عقل دا وخالي نه وي، یا به دې سره اذعان د نسبت تام خبري وی یا بني کني تصور کوي تصدیق. دا مې درته ویلو غنو ویلي، بیا مې درته ویل چې دې کې با وایا احتمال د جانب مخالف وی یا بنوي. کچرته وی ځوان کنوي اعتقاد، او کچرته وایا احتمال د جانب مقابل پکې نوي بیا بخالی نه، یا مطابق د واقع وی یا بنوي. کچرته نوي جهل مرکب کړه، او کچرته وایا مطابقت د واقعي پکې وی بیا بخالی نه وي، یا به تشکیک د مشکک سره یا نه. کذایل کېدو تقلید، کنه زایل کېدو یقین. دا خو مې درته پرون ویلو کنه. نو اس په ایمان وای چې اول تعریف عام شو کنه شو، ادراک د حواس ته، ادراک د عقل ته، تصور ته، تصدیق ته، که یقیني دی که غیر یقیني دی، غټول اقسام ته شامل شو کنه شو. اوس درته خاص تعریف ذکر کوي، ما درته ویلو کنه. اوس ورته ګورا په خلاف قولهم، په خلاف د دې قول د بعضی اشاعره او قولهم کې دا ضمیر بعضی اشاعره او تراجع دي. بخلاف قولهم، په خلاف د قول د بعضی اشاعره چې هغه تعریف د علم د سکی. دا چې کوم تعریف کړي دي دته نه یو قید وسته دی ښا. اصل کې تعریف داسې و، ځان سره د اصل تعریف ولیکي ښا. العلم صفتنا، علم یو صفت دی، توجب چې دې پیدا کړي، واجب یا ثابت یا تمیزا بین المعانی، تمیز بین المعانی د معناګانو درمیان کې. دا د بین المعانی کې ته نه د بوت وسته دی ښا. علم عبارت د داسې صفت نه دی چې دا غي په وجه معانی په ذهن کې دا شان ښکارو واضح شي چې د نور نه ممتاز وي او احتمال د نقیض نه لري. دا د علم تعریف سموي. علم د څنګه صفت نه عبارت دی چې داغي په وجه وایا
معناګان استا په ذهن کې داسې ښکار شي چې دغه د نور نه ممتازي او احتمال د نقیزه نه لري. نو نورم دغه تعریف چې د ذکر کړي دي چې صفه توجب تمیزا لا يحتمل النقیزه، نورم دغه دی خو صرف دغه یو قید چې وایا دغه تنه پټوخ کې دی. اوس معناګان د سن عبارت دي د سره ولیکي. معناګانی والمعانی عبارت دا عبارت دی ان الموجودات التي داغی موجوداتنا لا يدرك بالحواس الظاهره چې غنشي مندل په حواس ظاهره سره. الکه معناګانی ستوي چې په حواس ظاهره سره درک نکیږي دغه ته معنا وي. په پښتو باندې پوښښ کپو نه شولې نو د څه خبرو کا ما در تسوی جدد د تعریف نه بین المعانی کې څه کړي دي اتنه بوټ وسته دي او نور د معنی کې پکې څه دي اپکې شته دي اصل تعریف کې هغه شته دي ذهن دې فکر کوي کنه کوي. نو دومره خبره به یاد کی چې د اشاعره او د ماتوریدیانو د دواړو په نسبت دي ما یدرک بالحواس یعنی ادراکات الحواس هغه چې په حواس مندلي شي دام علم دي. سموي اشاعره او ماتوریدیان دواړه دا وایي چې په حواسو کوم شی معلوم کړي شي درک کړي شي دا علم دی. او د سابق تعریف په بنا چې هغه مخ کې تعریف ته وګوري هغه نه ما یدرک بالحواس کېږي لکه وایا د علم نه خارجيږي. ولی خارجيږي؟ ما درته ویل چې صفه توجب تمييزا بين المعاني او معناګانې ستوي هغه موجودات لا يدرك بالحواس نو خارج شوته نه کنه. نو د دې وجنه شارح ته نسوکو عقید د معنی ته نه بار کجی بیا ما يدرك بالحواس هغه د علم د تعریف نه خارجيږي حالانکه اغم د اشاعره او د ماتوریدیانو د دواړو په نس علم دی. نو د اصل تعریف نه د سابق تعریف نه چې دا کوم صفه توجب تبييزا بين المعاني اغه نه ما يدرك بالحواس د تعریف د علم نه خارجیدل نو دته نه د قید را واغستو هغه ته نه بار کی خودل چې ما يدرك بالحواس خو علم دی عند الاشاعره والماتريديه كليهما. ولکه تاسو پوښی په خبره باندې اس کتاب شریف ته ګورئ نو وی فرمایل په خلاف د قول د بازي شاعرو چې غي وی چې صفاتونه د علم یو صفت دی توجب چې دې ثابته یو پیدا کوي واجب یو تمیزن تمیزه د سه تمیزه لا يحتمل النقيزه چې هغه احتمال د نقیز نه لري. ان علم داس یو صفت دی چې په مرآت د ذهن د عالم کې په شیشه د ذهن د عالم کې اشیاء واضح او ښکارا کوي او په داسې نمت ممتاز کوي وایا چې دغه اشیاء منکشفه په مرآت د ذهن د عالم کې لا يحتمل النقیزه چې بیا احتمال د نقیز نه لري. سموي علم یو داسې صفت دی چې دا په مرآت په شیشه د ذهن د عالم کې اشیاء واضح کوي اشیاء ښکارا کوي او په داسې نمت او په داسې شکل ممتاز کوي د اغیارونه چې بیا د اشیاء منکشفه په مرآت د ذهن د عالم کې احتمال د نقیز نه لري. او برابر خبره ده کداغه اشیاء منکشفه فی مرآت ذهن العالم دا د قبیله د محسوسات نه او کده قبیله د معانی نه. نو که قید د معنی پکې پریخي وي نو بیا ته نه دغه دویم هغه اشیاء منکشفه فی مرآت ذهن العالم وایا هغه ته بیا خارجي دل نو د پکې هغه تی وستو جام پکې داخل الکه د تعریف سمانه شو ترجمه شو دا یو صفت دی چې دا پیدا کوي تمیز په خبره باندې پیږي کنه یعنی د یو صفت دی چې د دې د وجنه د عالم د ذهن په شیشه کې اشیاء منکشف شي په دسن انکشاف سره چې د اغیارونه ممتاز وي او احتمال د نقیز نه لري او د اشیاء ما ویل عام دي کده قبیله د محسوسات نه او کده معانی نه ولکه تاسو پوښی کنه فإنه استاد دې سره دې سکی خاصواله د تعریف ذکر کوي. ما خو درته ویل چې مخکې تعریف عام دی دا خاص دی
نو کته وی چې دا عام دی وی جواب ورا صبر وکا فإنه دا دویم تعریف وان کان شاملا اگر کدا شامل شو لادراک الحواس اغه ادراک او د حواس ته شامل شو لکه ما درته ویل بنا پدی چې دی کې قید نه دی لګولې شوی د معناګانو هغه خود دی وسته دی کنه بناء علی عدم التقید بالمعانی که شرط دی کې قید د معناګانو وی نو بیا به شامل ادراک د حواس ته نه وو بیا به صرف معانی او تصور شاملو نو دا خو اگر چې شامل دی ادراک د حواس ته بنا پدی چې مقید نه دی په قید د معانی او هغه تم شامل دی خو بیا عام نه دی خاص دی او درته وضاحت کوم وللتصورات او تصورات تم نه شامل دی الکه ولی ځکه تعریف ته مخ کې وګوره غنه تا د تعریف کې مخ کې راغ چې لا يحتمل النقيض دی به احتمال د نقیض نه لري نو دا تصورات تم شامل دي بنا پدی علی انها چې ګوره دا وایا دا تصورات چې دي کنه لا نقاید لها تصورات د پاره نقایز وایا دا نوی زین شریف دی په کار کوي کنه کوي رورا علامه زعمو خبره چې کوي کنه نو پدې کې اشاره کوي چې دا قول غیر مختار دی دا څوک چې وی چې د تصورات نقایز ني د تصور د پاره نقیز ني نو دا غیر مختار دی ځکه تعبیر ته په زعم سره و هغه چې د بعض خلکو دا ګمان کړي دي دا قول د بعض خلکو څه شو لکه دا غیر مفرد دا مختار شو او دی وجنه ګوره د تمریض صيغه ورته وړه دا زعم دا د تمریض صيغه دې سره ضعف ته اشاره کیږي ها اوس چې د بعض مولیان ویا چې د تصوراتو د پاره نقایز نشتا د دې بعض علماو دلیل څه دی دی وی ګورا وی تصوراتو کې خلوه وی د نسبت نه او چې کله د تصوراتو کې خلوه د نسبت نه راغه دې کې نسبت نشته دی د مفرداتو ګرځیدل او نقیزم نه لري دا زین شریف دی په کار کوي کنه درته وی چې ګوره دغه تعریف چې دوکو اگر چې دا شامل نه ادراک د حواس ته بنا پدی چې مقید نه دی په معناګانو باندې او تصورات ته شامل نه بنا پدی علی ان جدیت نقایز نشته تعریف کې موږ سویل چې لا يحتمل النقیز نه دا تعریف خود تصورات ته شامل شي دا غیم نقایز نه علامه زعمو خدا بعضی مولیانو دا زعم کړی دي ها خودم ردا ک دغه وجنه ورته بیا عام موایا کته د اول تعریف پرنګي دا خو مدراک د حواس وتا او تصورات ته شامل شوی د غدریم شی پاتې دی کنه تصدیق او تصدیق خو سلور اقسام لري کنه هغه مخ کی تعریف وایا ادراک د حواس وتا او ستا ادراک د تعقل ته تصورات ته تصدیقات ته سره د څلور وړ اقسام شاملو دلته منم د چې ادراک د حواس ته شامل دي دویم تعریف دی او تصورات تم د بعضی علماو د قول مطابق سره شامل دي خو تصدیق کې هغه درې اقسام ته چې ځوان دي جهل مرکب دي تقلید دي چې هغه د تصدیق غیر یقیني وي هغه ته شامل نه دي نو هغه نه خاص شو کنه پوه نه شوي خبر خو آسان روانه ده کنه لكنه لیکن دا تعریف چې دی لا یشتمل او مشتمل او شامل نه دی غیر الیقینیات من التصدیقات غیر د یقینیاتنا تصدیق چې کوم یقینیات دي دا غیر نه غیر چې کوم د تصدیق اقسام دي چې ځوان دي هاي جهل مرکب دی او تقلید دی هغه ته شامل نه دی ولکه تاسو پوښښ کنه دا تعریف غیر شامل دی ستا ځوان ته جهل مرکب ته او تقلید ته ځکه ځوان خو فلحال نقیز نه لري او دا باقی دوه چې کوم دی دا فلحال احتمال د نقیز نه لري خبره باندې پیږي کنه خو خدا دواړه وایا د احتمال لري الک اقسام د دواړه د اعتقاد دي کنه دي جهل مرکب او تقلید د اعتقاد اقسام دي کنه دي نو فلحال خدا دو احتمال د نقیز نه لري خو معال کې لري معال کې څنګه لري کې دې شي په تشکیک د مشکک سره دا زایل شي چې دغه تشکیک د مشکک سره زایل شي نو دواړه به د وایا درجه د اعتقاد نه راخته شی به زایل شي نو احتمال د نقیز به ورکه پیدا شي نو کوم چې تصدیق کې غیر یقینیات دي چې هغه سودي ځوان دي چې فلحال احتمال د نقیز لري پوښلې
او زوایا جهل مرکب دی او تقلید دی چې فی الحال خو احتمال د نقیض نه لري خو معال کې لري ځکه دا اقسام د اعتقاد دي کې دې شي په تشکیک د مشکک سره شي د شک چون کې سره دا زهیل شي او د درجه د اعتقاد نخکته لړ شي نه احتمال د نقیض به پیدا شي ناغي ته دا شامل نه دي ولکه تاسو پوه شوي خجهر کله چې دا سوا ولکه ينبغي غرض د دینه د شارح رحمت الله علیه دفع یو د سوال دا دفع د صد بچي دفع د سوال دا. او حاصل د سوال دا سې دی کنه دا سوال چې کیږي دا په دې ډول کیږي چې ګوره هر تعریف کې لابودي وي د جامعیت او د مانعیت ناپکار دا دی چې هر تعریف دي سي جامع او معنی دی او دلته اول تعریف معنی نه دی او ثاني جامع نه دی اول تعریف کومو د ابو منصور ماتوریدی سے هو صفه يتجلى بها المذكور هغه جامع نه معنی نه دی او دا دویم څه دی لکه دا جامع نه دی پونه شولې څنګه وګورا وځکه ګورا چې غیر یقیني تصدیقات بخالی نه وي ځوان جهل مرکب او تقلید دا غیر یقینی تصدیقات دي کنه د تصدیق سو اقسامو سلور خو یو قسم بګي یقین وکنه یقینیات خو پکې یو وکنه باقی دا درې دي تسوي غیر یقینیات من تصدیقات ورته وي ودا بخالی نه وي یا بدا علم وی یا بنوي ک علم وی نو ثاني تعریف د جامع نشو دیتی وستل ته چې دا ورته شامل نه دي لکه ځوان فی الحال احتمال د نقیض لري او غدوی په اعتبار د معال احتمال د نقیض لري او دی بالکل نه ویل نسانه ورته جامع نش او که علم نوي نو اول تعریف معنی نش اول خطا دي تمام کړي په سوال پوښوي دا غیر یقینیات من التصدیقات دا بخالی نوي یا بدا علم وی یا بنوي که علم وی دا ثانی تعریف چې د بعض اشاعره و دي چې صفه توجب التمييز ولا يحتمل النقيض دا جامع نش او که علم نوی اول معنی نشو علم ندی او دام پکې ور داخل لدی تم شامل لې په سوال پوي شوي جواب بسی ولکن ينبغي آی هاي 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 نو دې سره دې سکه وای جانانا اشاره کوي جواب ته خودم را ذهن کې تا ته اول نه چولیو چې دا دویم جواب د شارح په نسبت دی دا مختار دی درته ویلو کنه ویلی او وجه هم درته بیان کړی و چې ولی مختار دی ځکه چې اول تعریف کې یو لفظ راغلی یتجلى دغه کې تعویل کوي وی هغه ذکر د مطلق او متبادر دغه نسده چې دینه مراد انکشاف تام دی نو کله چې پاغي کې دغه کلمې کې تعویل کو په کې د انکشاف تام په معنا باندې واغستلو نوایا هغه اول تعریف امرا وستو د دویم سره یو کو نه یو قید یلته معتبر کو دغه اعتبار د قید د وجې د دواړو تعریف رجعي شواهد تو کو دا تم اول ویلو په ورس ویلی مو کنه ویلی حاصل ده دي چې تصدیقیات غیر یقینیه د علم نه دي ظن علم نه دي جهل مرکب علم نه دي هوایا تقلید د علم نه دي پوښل کنا الکه ولی وزکا علم دا مقابل د ظن دی او ظن خواغه تصدیق دی چې يحتمل النقيض پونښلې علم د سم مقابل دی د ظن او ظن د تصدیق کم قسم دی چې د جانب مخالف احتمال پکې وی کنه يحتمل النقيض کنه چې احتمال د نقیص پکې وی چې د ځوان دغه تعریف شو چې وای هغه تصدیق چې يحتمل النقيض نو اس مقابل علم دی نو علم بسوي دا به عبارت د داسې تصدیق نوي چې لا يحتمل النقيض چې احتمال د نقیص بنل لري لا حالا كظن ولا مآلا كجهل المركب والتقليد ولکه تاسو پوه شوي ما درته ویل چې دې کې دی یو قید معتبري اول تعریف کې سره غلې دی قید د یتجلا وارد شوی دی وغه مطلق دی اب هم لول شي په معنی د انکشاف تام چې اشیاء پکې پداس نهج منکشف شي چې ممتاز وي د اغیارنا چې ستاد ذهن په مرآت او شیشه کې اشیاء څنګه منکشف شي چې ممتاز وي اما سوا ان الاغیار ان الغیر او څنګه چې احتمال پکې نیوي د نقیض نه حالن او نه معالن نه اوسون را روان وخت کې نه معالن چې وګوره کنه په اعتبار د معال دواړه تعریفونه یوش
نو دواړه تعریفونه چې کوم دي وایا دا غیر یقینی تصدیقات ته شامل نشو، دواړه شامل نشو، صرف د یو قید د وجنه ښا. ولکن ينبغي، ولیکن مناسب دی لاندې لیکلی هاذا ای خذ هاذا دا ویل واله دا یاد کا ګوره دا ودی پکار شي. ولکن ينبغي، لیکن مناسب دادی ان يحمل چې حمل نکړیش التجلی هغه قید د یتجلا په اول تعریف کې علی الانکشاف التام، په انکشاف تام باندې الذي یغ انکشاف تام باندې چې لا يشمل الظن چې هغه ظن ته شاملېږي. لأن العلم ذک علم عندهم دا شاعرو په نسبت باندې مقابل د ظن دی، د څه مقابل دی؟ او ظن هغه تصدیق دی چې يحتمل النقیض، دا مقابل علم دا به هغه تصدیق وی چې لا يحتمل النقیض لا حالا ولا معالا. نو حالا خو په ځوان کې احتمال د نقیشتا او معالا په غدوو کې شتا. نو علم بداسه شی وی چې دا به صرف یقینیاتی، نو وای غیر یقینیات غدري وړه ته وتل کو نه وتل. نو هغه اول تعریف کې هغه قید کې تعویل کو نه او دویم ته نه جوړ کو. نو دویمم وایا ادراک د حواس ته شاملو که شامل نه ولکه په قول د بعض علماء تصورات تم شاملو که شامل نو د کاغه نقایز نه لري. ما درته ویل کنه د په قول د بعضو باندې او باقی چې کم تصدیق نه غیر یقینیات دی غي ته د دویم تعریف هم شامل نو. او اول کې چې په دغه یتجلا قید کې وایي تعویل وکړو چې په معنی د انکشاف تام دی ته وایي چې په ذهن کې مرآت د ذهن کې دسه منکشف شي چې یو خو ممتاز به د غیارونه بل ورکه احتمال د نقیز نه حالن نه معالن. نو غیر یقینیات نه وتل کنه دغه غیر یقینیات درې دي کنه ځون کې حالن احتمال د نقیز دی او جهل مرکبه او تقلید کې معالن دی. معالن خدای تمویل کنه چې کې دی شي په تشکیک د مشکک سره زایل شي. نو اول تعریف نه مغوتل او د دویم نه موتل. نو په دې اعتبار د یو قید سره کلمه تیر کو شپه کلمه وایا دواړه تعریفونه یو شو غنښ. نو هاو اسباب د علم د مخلوق د پاره نه بسبا وای ولکه حل شو سم مسله خو نشتا دی خدای مبخه.